د موی عزتمنې مونه چا پوښتنه کړې دو چې آیا دا د مړۍ نه بعده 40 قدمینه آیا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث نه ثابت دي که ثابت نه دي؟ آیا دا 40 قدمینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي دي که نه دي کړي؟ د موی عزتمنې دا خبره په سوشل میډیا باندې عام په د علاقه په خلک کې ډیره مشهوره دو چې د مړۍ نه بعده سړی چې غرمې مړۍ وخوري یا مسیتان مړۍ وخوري دې نه بعده 40 قدمینه وغوښتل د سنت اعمال دي. د موی عزتمنې دا حدیث چیرته نشته د حدیث په کتبې شي او د موی عزتمنې دا خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نسبت کړل ډېر لوی ګناه ده، لوی جرم یې ده. د موی عزتمنې بخاري شریف د حدیث یو کتاب ده چې کله علما چې کله فارغېږي دور حدیث شي هغه ایستوزون کتاب ته وایي په هغه کتاب شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث موجود ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا په درویغ باندې یوې خبرې نسبت مو ته وکړو خبره مو نوي کړې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مو نوي کړې او مو ته د خبرې نسبت کو نو دا هغه درویغ یو د عام سړي باندې درویغ ویل نه دي. د موی عزتمنې دغه متعلق جرم عذاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذکر کړی ده که چا داسې په درویغه باندې یوې خبرې نسبت مو ته وکړو نو نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث څه فرمایي حدیث په آخري حصہ شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي متعمدا فلیتبوأ مقعد من النار. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې متعمدن قصدن یې دا چار وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په درویغه باندې نسبت وکړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فلیتبوأ بیا جوړ دکو او مقعد من النار ځای د استوګنې په جهنم شي دا کاسته په جهنم شي زون ته ځای جوړ کو چې چا په درویغه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته درویغه نسبت وکړو چې دا پیغمبر سلام فرمایلی دي یا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي دي نو دې وجې نه مو عزتمنې ډېر احتیاط په چار ده. نن سبا خو د مو عزتمنې سوشل میډیا داور ده د هر سړي په لوس شي موبایل ده د مو عزتمنې ډېر احتیاط په چار ده. غیر خلق لګیا دي او غیر فرقې لګیا دي. د مو عزتمنې پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثه چې نوي منګړت احادیث وي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نسبت کو بیا میج عام خلق په باندې لګیا شي چې دا خو حدیث ته او میج شیر کوي او میج د خبره مشوروي نو مو عزتمنې په داسې میشتوس سره شریکیږي نو دې وجې نه داسې احادیثه چې میشتوس علما چا عالم وي مفتی وي او مستند عالم وي او د میج دیوبند مسلک سره تعلق لري نو مو عزتمنې میشتوس په شیر کوي د دې لپاره چې چاته فایده ورسیږي پیغمبر صلوات والسلام احادیث په دنیا شي وغړیږي او کسه د مو عزتمنې احتیاط په ډیر کی داسې نه وي چې حدیث نه وي او میشتو حدیث نه جوړ کی هغه مو عزتمنې پوسټ وی لیکلی شوی وي یا هغه ویډیو وي میشتو شیر کوي نو دا خبره دامره مشاوره دو چې مو په خپل باندې نیک نه خلق هغه نه دا خبره موردلی دو چې د مړۍ نه بعده 40 قدمه سنت دي. د مو عزتمنې چېرته د حدیث په کتبې شي دا نشته چې پیغمبر سلام ویلي وي چې تاسې مړۍ نه بعده 40 قدمینه خولئ. د مو عزتمنې چېرته پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت عمل شي دا نشته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا 40 قدمینه وخوستلی وي. او مو عزتمنې یوه خبره دو د نیک نه خلق بزرګون صاحبون هغې د مو عزتمنې دا خبره کړي دو
خو هغه دی لکه ډاکټرونه دا وایي چې تاسې د مړي نه به دا قدمونه وخولئ خو د موږ عزتمن پیغمبر علیه صلات وسلام ته به موږ د خبرې نسبت نه کي که نسبت نه وکړو په دا موږ ګونهګوري شي نو الله د موږ ته په دا خبره باندې عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।